بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الأعراف 180 نمبر آیت. په دې آیات کې د هغه بیمارو علاج ذکر دی چې په کوم بیمارو سره د انسان حواس معطل کیږي، کار نه کوي. مخکې موږ ویل چې ځینې خلک داسې دي په دنیا کې چې لهم اعین لا یبصرون بها، سترګې شته خو هغې معنې چې څنګه لیدل پکار دي داسې لیدل پې نشي کولی، او زړونه شته دی خو لا یفقهون بها، په هغې معنې صحیح پوه نه شي حاصلولی، وګونه شته خو په هغې معنې صحیح اورېدل نشي کولی، یعنی د دوی په زړونو باندې مهر لګېدلی دی، د دوی مینس چیز زړه دی. کوم چې نبي علیه السلام یو حدیث مبارک کې هم ذکر کړی و چې په انسان په بدن کې یو ټوټه د غوښې ده، که دغه اصلاح وشوه ټول بدن به اصلاح شي، او که دغه اصلاح ونه شوه دغه فاسده شوله نو ټول بدن به یې خراب وي. نو د ټولو څیز مرکزي څیز دا زړه و. اوس هغه خلک چې د ګناهونو په وجه باندې د هغې حواس معطل شوي دي او کار نه کوي، یعنی په دې غوږونو باندې د شریعت موافق خبرې نه اوري، بلکې دې په ځای باندې ډنګ ټکور ناجایزې د کفارو فاسقانو صفتونه، عیاشیانې بېغیرتیانې لهو لعب پالتو شیزونه اوري، او د دین او د شریعت د خبرو نه عزت ور دی. په دې سترګو باندې هغه ناجایز سیکې چې هغه رسې کولو نه وي، ټي ویګانو نه د نورو شیزونو نه ورته کېږي نه، ناجایز ذکرونو کې ناجایز لیدل کوي، او د سترګو باندې علم حاصلولو، قرآن لیدلو، تلاوت کولو، د دنیا نه عبرت حاصلولو، د هغې په خوا باندې نه ورځي. دغه شان ده کې په زړه کې به داسې وسوسې تېرېږي، داسې خواهشات تېرېږي چې هغه هم د بیانولو قابل نه وي، نو دا به اصلاح کېږي څنګه؟ نو اصلاح دپاره یې لاره شته. الله تعالی وایي ولله الاسماء الحسنى، خاص الله دپاره نومونه دي ښه نومونه الله تعالی دپاره شته. فادعوه بها، نو تاسو رابلئ د الله تعالی په دقې نومونو سره، د دې نومونو سره به تاسو حواس بیرته کار شروع کړي، او چې کله تاسو په دې نومونو سره دعاګانې غواړئ، ذکر اذکار پې کوئ، نو تاسو زړه به صفا کېږي او دغه حواس بیرته کار شروع کوي، دا به ټیک کېږي. اسما دا جمع د اسم د نوم ته وایي، او حسنا ښه نومونو ته ویل کېږي. اسماء الحسنا هغې ته ویل کېږي چې هغه په کمال کې خپل انتها ته رسېدلي، یعنی کمالی صفتونه او داسې کمال چې هغې نه بار نور کمال نه پیدا کېږي، اخرنی حد کې. نو الله تعالی دپاره داسې نومونه د چې هغه په کمال کې په خپل صفت او کمال کې انتها ته رسېدلي دي، د هغې نه پورته نور صفت د هېچا کېدی نه شي. دغه د الله تعالی دغه کامل اسماء حسنه چې کوم دي، بخاري شریف کې د نبي علیه السلام روایت مبارک دی چې دا یو کم سل نومونه دي، دې د اسماء حسنه وایي. او بیا به نور روایاتو کې دي چې دغه یو کم سل نومونه چا زده کړي، او دغه یو کم سل نومونو تلاوت یې وکړو ویې لوستل، او د هغې نه بعد چې د کم قسم جایز دعا غواړي الله تعالی به یې خامخا قبلوي. دا اسماء حسنه فضایل دي. بیا به دې اسماء حسنه باندې مستقل کتابونه لیکلي شوي دي، صرف د اسماء حسنه او د یو اسم په تحقیقاتو باندې او د هغې په فضایلو باندې، چې د هر یو اسم بیا جدا ځانه مستقل یو مضمون لري، چې خلک یې د انسان د څومره بیماریانې څومره ضروریات راپېښېږي، نو د هغې دپاره دا 99 چې کوم نومونه دي، نو په دې نومونو کې دا په دې طریقه باندې تقسیم دی چې دغه ټول مشکلات د دغه نومونو نه حل کېږي. د مستند اذکارو په نوم باندې هم د دې یو کتاب شته دی، مجموعه وظایف په نوم باندې هم داسې کتابونه شته دی، اگر چې په دې لاره کې د نوې زمانې ملحدینو هم ډېر څه لیکلي دي او ډېر ناجایزې پکې ویلي دي، خو په هر حال باندې د هغې نه علاوه چې کله ته یو کتاب لولې د هغې مصنف په وګورې چې لیکوال یې څه وکړي، هغه لیکوال چې کوم دی نو تذکرة المصنفین به راواخلي، د هغې نه به احوال معلوم کړي چې د کومو حالاتو سړی دی، کومې پیړۍ سړی دی، نو چې د کتلو قابل بیا به یې وګورئ، چې کتلو قابل نه و هغه غاړې ته کېږدي چې ګمراه دې نه کړي. نو دې سکن کې الله تعالی وایي چې د خاص الله دپاره نومونه دي ښه، یعنې هغه چې کامل نومونه دي، په صفت دي کامل دي. فادعوه، تاسو رابلئ د الله تعالی په دغې نومونو سره، بها په دغې نومونو سره. فادعو دا دعا نه اخیستلی شوي دی، دعا چې کله په قرآن کې استعمال شي او راشي په دوه معنو سره راځي، یو دعا په معنا د سوال کولو سره راځي چې د الله تعالی نه سوال وکړي،
بل ضرورت پوره کړي. او دویم دعا په معنا د یادولو سره ذکر اذکار سره هم راځي. د ذکر کې ردوانو مانو کامل گنجائش دي، معنا عامه ده. نو بیا دې مطلب شو چې تاسو د اسماء الحسنا په ذریعہ باندې خپل ضرورتونه هم د الله نو غواړي او الله تعالی یادوي هم په دې باندې په دغه نومونه سره یادوي. نو چې کله یادوي نو بس دغه حواس بدل الله تعالی بیرته کولاو کی د کار شروع کی. او چې کله دې کار شروع کړه بیا به تاسو د بصیرت سترګې کولاو شي، تاسو به علم حاصل کړئ، تاسو به حقایق پیژنئ او تاسو زړونو نه د سترګو د غوګونو هغه معنوي پردې چې ښکاري نه پردې به خود به خود ختم شي. همدغه وجه ده چې د علم حاصلولو دپاره تبلیغ په لاره کې او د جهاد په لاره کې ذکر اذکار یو بنیادي او اهم څیز دی. د دې نه بغیر نه مجاهد پاتې کېدی شي او نه مبلغ جوړېدی شي او نه دغه شان دغه هغه کس علم حاصلې د علم کې خپل کمال ته رسېدی شي. نو ذکر اذکار بده کې بنیادی لاره ده او ورسره د دعاګانو لاره هم ډېر ضروري ده، د دې نه بغیر نه کېږي. نو د لوی علما چې د شپې چربانګ نه راپاسېږي تهجد کوي، د هغې نه بعد اوږدې دعاګانې غواړي او د دعاګانو نه بعد بیا خپل کتابونه مطالعه کوي او عام ټیمونه د هغې په ذکر اذکار کې تېرېږي، د هغې نه بعد دوی علم حاصل کړي. الله وایي وذروا الذین او پرېږدئ هغه کسان یلحدون چې کوږوالي لټوي فی اسمائه د الله تعالی په نومونو کې. الله تعالی په نومو کې کوږوالي لټوي هغه خلک پرېږدوئ. الحاد دې ته ویل کېږي، الحاد اصل کې د دوکي یو نوم دی چې سړی ځان اسلام ته منسوب کوي د قرآن او د حدیثو کلکې دعوې کوي او د قرآن او د حدیثو په دعوو کې دننه د دوی کار د شریعت برابر نه وي، خطا وي. دلایل د قرآن او د حدیثو نه وي او لاره یې بل طرف دی، نو دې ته الحاد ویل کېږي. خپله ما پښتو کې معنی ده کوږوالی. الله تعالی وایي هغه کسان پرېږدوئ یلحدونه چې کوږوالی لټوي فی اسمائه د الله تعالی په نومونو کې. د الله تعالی په نومونو کې کوږوالی لټول په دې طریقو سره کېدی شي. یو دا چې د الله تعالی صفتي نومونه راواخلي او بل چاله کېدي. د الله تعالی صفتي نومونه بل چاله ښودل په دې کې تفصیل موجود دی. ځینې نومونه پکې داسې شته چې احادیثو نه معلومیږي چې هغه انسانانو دپاره استعمالولی شي، لکه په هغې کې رشید ټکی شو، کریم ټکی شو. دا د الله تعالی نه علاوه د انسانانو دپاره په احادیثو کې استعمال شته، نو ته استعمالولی شي. خو چې کوم نومونه د الله تعالی د مخلوق دپاره نه دي استعمال شوي په حدیثو قرآن کې، هغه ته نشي استعمالولی، بل چا دپاره یې نشي استعمالولی. نو دا یو کوږوالی شو. دویم کوږوالی دا دی هغه نومونه چې کم قرآن او حدیثو کې شریعت کې الله تعالی دپاره نه دي ثابت، نو هغه یې ښودل او هغې ته اهمیت ورکول، الله تعالی داسې نومونه یې ښودل او اهمیت ورکول، دا هم په نومونو کې کوږوالی لټول دي. معرف د هغې مثالونه ښودل دي، لکه د الله تعالی نوم کریم دی، د دې کریم په مناسبت کې یعنی د دې هم معنا ټکی چې کوم دی نو سخي ټکی راواخله. سخي د دې هم معنا دی، یعنی د کریم او سخي یو معنا ده. اوس الله تعالی دپاره سخي ټکی استعمالول دا ټیک نه دي. ولې؟ ځکه قرآن او حدیثو کې د دې استعمال نه دی شوی. دغه شانته کې د الله تعالی په صفتونو نومونو کې یو نوم شافي دی، شفا والا، شفا ورکوونکی. اوس د دې مناسب مترادف طبيب دی، نو الله تعالی دپاره طبيب ټکی استعمالول نوم استعمالول دا کوږوالی لټول دی. اگر چې دا هم معنا د هغې دی لیکن دا په شریعت کې ثابت نه دی. دغه شان د الله تعالی مخصوص صفتي نومونه هغه مخلوق نومونه یې ښودل. معرف د هغې مثالونه ورکړل دي، لکه سبحان شو، رحمان شو. دا د الله تعالی هغه صفتي نومونه دي چې قرآن او حدیثو کې د مخلوق دپاره قطعا استعمال شوي نه دي. نو معرف وایي چې دا کار د ګناه دی، دا جرم دی، داسې کار په کار نه دی. او بیا معرف په دې باندې یو ښایسته تحقیق کړی دی، وایي دې زمانه کې خلک پسې د هغې نه مرتیر شو. څه زمانه داسې و جهالت دا و چې خلکو به د اسلامي نومونو کوشش کوو خو خطا کېدل به، خطایي کې به ایښودل، داسې نومونه به انسانانو له کېښودل. نو وایي که د دې نومونو دې عقیده هم لري نو بیا خو کفر راځي. او که عقیده نه لري چې یاره یو سړی چې کوم دی نو د سبحان په صفت کې د الله سره شریک دی، دا عقیده نه لري خو اصل جهالت په بنیاد باندې نوم ایښودلی دی، نو بیا خالص د شرکي الفاظ صرف ګناه ده، مشرک نه دی، ځکه چې شرک د عقیدې سره تعلق لري، د عمل سره یې دومره تعلق نشته. نو اوس دې الفاظ استعمالي عقیدې دغه نه ده، خطایي جهالت په بنیاد باندې بس دی لګیا دی، نو دی مشرک نه شو، ګناهګار شو.
دغه شانته کې وي په دې زمانہ کې معارف القرآن ذکر کوي چې خلکو میلان بل طرف ته شو هغه د شریعت نه علاوه یو بل طرف ته مخ کړی د چې هغه یورپی دنیا مغربي ممالک دي نو هغه وایي د اسلامي نومونو په ځای باندې نور د سینمونه کې خودل چې هغه نومونه د شریعت سره هیڅ تعلق نه لري او زیات د سینمونه د چې هغه یا معنی شته دی نه یا کدی نو هغه استعمال په عربی کې په اسلام کې به شریعت کې نقل نه دي نو دا کار هم ټیک نه دی ځکه سړی عمل به مکه خراب او د نوم نه پته لګیږي چې مسلمان دی وسه ول نوم خراب کیږي نو قصه بیخي خرابي ګورانه بهرحال دا د اسماء الحسنا او مختصر تحقیق نو الله تعالی وذروا الذين او پرې د هغه کسان یلحدون چې هغه کوګوالي لټای په اسماءه د الله تعالی په نومونو کې سيجزون زرد چې دوی ته بدله میلاو شي ما د هغه کارونو کانو يعملون چې دوی کول دوی چې کوم کارونه کول هغه بدله به دي ته میلاويږي نو که سم کارونه کړي سم بدله او که بد کارونه کړي د هغه سزا ورته ضرور میلاوي